لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خبر واحدة بالتقسيم باعتبار السقوط كلا يوجد عدم سقوط ساعة ما تطلق متوجه خبر أصانش يوم متصل وي بل مسند وي كتابات وقت الخبر على متصل ستوي متصل سنده سند متصل مسند کے دو لاویان مذکوری الک بیان یا مرفوع متصل ستوي مسند ستوي کہ دو لاویان مذکوری متر رسول الله صلی الله علیه وسلم سمت شو متصل کہ ما دا قید لگو کہ دو لاویان مذکوری نو د پیغمبر مبارک قول فعل تقریر چې څه د مرفوع وي نو هغه سره متصل لګي کوم مرفوع د حضور پاک قول فعل تقریر د ټول راویانو مسعود رسول الله مبارک کچرته د صحابي قول فعل تقریر او څه چې موقوف وي د ټول راویان په هغه صحابي قول پورې متصل او کله تابعی قول فعل تقریر د ټول راویان را د تابعی دا قول فعل تقریر مقطوع هغه پورې متصل ور پته لګیدل چې متصل مرفوع سره لګي متصل موقوف سره لګي او متصل مقطوع سره لګي او مسند چې هغه صرف رسول الله مبارک درته تاسو به ورسېږئ نو مسند د موقوف سره لګي د صحابي قول فعل تقریر ته مسند نه ویل کېږي د تابعي قول فعل تقریر ته مسند نه ویل کېږي مسند صرف د رسول الله مبارک مرفوع ته ویل کېږي نو په مابین د دواړو کې نسبت د عموم حدود مطلق دی څنګه كل مسند بلکې دا ووایم چې مسند او متصل یو بل سره جمع کېږي مسند او متصل یو بل سره جمع کېږي څنګه جمع شو چې دې ته وګورم چې د رسول الله مبارک پورې ټول سره متصل دي نو مسند شو او په دې ته وګورم چې راویان ټول مذکور دي او پکې نه دي حاضر نو متصل شو او بل متصل بل نو موصول دی او متصل وی مسند بني لکه د صحابي قول فعل دی او پر ټول راویان مذکور دي یا د تابعي قول فعل دی هغه پر ټول راویان مذکور دي نو متصل په فعل کې یو راوی پکې محذوف نه دی او مسند نشو ولې مسند نشو لکه مسند پر صرف د رسول الله مبارک قول فعل تقریر دا دا مسند هغه دی چې د دې تعلق دا خبر سره یو د کتاب ته مسند وي هغه جدا قسم دی کتاب له نومونو کې یو کتاب دی چې هغه مسند ورته وایي جمع مسانید راځي جدا شی دی وهو على 7 أقسام يوم متصل لغة الاتصال المعقود ضد انقطاع أو موصول المتوي أو باصطلاح كذلك من اتصل سنده سواء كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوفا أو نحوه لغة اتصل المعقود يسمى بالموصول ايضا واصطلاحا متصل سنده سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او موقوفا او نحوه كمقطوع مثلا شرحه ان الرواه كلهم مذكورون الى المتن كلهم مذكورين اي متن كان من المتون الثلاثه ياتي فمتصل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سرا ومرفوع متصل مرفوع شو مرفوع اللي بيجندر وكذا مرفوع شو متصل شو ويقال له المصدر ايضا غير اليه بيه او متصل صحابي يقول موقوف متصل شو موقوف شو متصل شو او متصل تابعي يقول مقطوع شو متصل شو او موقوف على التابعي مرتوي مقطوع موقوف على التابعي شو الامثله مثال مرفوع متصل مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا حضور پاک تاسو فرمایلی دي نو ما حدیث ته راوړل مثال د موقوف متصل مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كذا ابن عمر دا خبر کړی دا ابن عمر قول دی پدا سی وای بس خلاص شو مثال دچا د مقطوع متصل عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب انه قال كذا ابن شهاب دا خبر کړی دا
مقطوع شو التابعي قول او متصل شو وګورې کړي ابن شهاب وایي چې رسول الله مبارک دا خبره کړې ده نو بیا ګورې وته متصل نه وایم بیا وته متصل نه مرسل به وته وایم دا ابن شهاب خپل قول دی حکم یې سره هذه حكم سري نظر شراويان کا ضروري مبحث دی وروا ضروري مبحث کا نظر شراويان کا نبيو قواله حسب صفاته تمام التفصيل في القسم الرابع وقرا شراويان صحيح ذاته التبيين واغير حكم شو شراويان الحسن ذاته التبيين واغير حكم شو وهي كده اغفرون تعالى هذا ولد زبردستي وخير یاد بلی شیخان لکه په ټول په دې ملي کې جرا روانه ده ان شاء الله تاسو په دې کې ټول به یادېږي چې ان شاء الله له متن تعریف او وطن مقول اصلا بمعنى عذاب او نصب نسبت او اصلا اصطلاحا متصل سنده مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم شرح صدا شراویان المذکورین په سند کې لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې پر خبر یقول له وحی مرفوع راغی موقوف مقطوع مستند لکېږي مثال هو اخرجه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور مثال شو والحكم يسري كما مر في المتصل يعني هذا كذا وقرأ راويان راويان يكون موصوف بصفات كمان راوي صحيح ذاته شو لا يحكم بغيره وجد به وجهه واضح وهذا اذا وقع التعارض بين الخبر وترجيح مدركي العالي بنازل ولا الترجيح غير وجوهات مولانا تبدأ بطبيعة كثير دوباره پاتې کېږي د ترجیح یو وجه صحت تا یاد دی هغه ماویلو هغه کې بچاله ترجیح ملاويږي هغه روایت دا چې کوم روایت په بخاری مسلم دواړو کې دی یا شو دویم بچاته ملاويږي یوازې بخاری کې دی دریم چاته ملاويږي الا یوازې مسلم کې دی څلورم چاته ملاويږي چې د دواړو په شرط بخاری مسلم په اړه ذکر کړی پنځم کم یو نمبر کې شو چې د بخاری په شرط دی او بخاری کې نشتا او شپږم کم یو دی چې امام مسلم په شرط دی مسلم کې نشتا اوم هغه دی چې د نور محدثینو په لیدل باندې صحیح دی او د بخاری مسلم په شرط برابر نه دی یو دا ترجیح وایي دغه ترجیح ورکوم هغه جو فاصل بخاری کې د بل څو بخاری مسلم دواړو کې دی چې دواړو کې دی ترجیح د ترجیح بل وجه سره هغه د تمام وې د تاسو کېلي د ترجیح یو په بل ځای موجوده ده چې خبر مشهوري خبر څه ویل کا مشهور وي او د علم د راویانو نه خالي وي او بل وجه سره چې مسلسل بالائمه وي یاد لرئ مسلسل یا سره دا کله بنا وجه وي یو خیر ده راځي نن د ترجیح بل وجه د تقیما یو عارض او نازل دی عالی ستوي مولانا صاحب راویان پکې کم وي استاو رسول الله مبارک منځ کې راویان کم وي او نازل هغه ته وي راویان پکې دي نو چې د عالی او د نازل تعارض راشي مجاله وترجیح ملاويږي عالی دا مگر کله نازل راویان مضبوطو د عالی په نسبت باندې بیا به نازل له ترجیح ملاويږي یو سند دی چې د امام بخاری او د رسول الله مبارک منځ کې سری واسطه ثلاثي دي بل هغه دی چې د امام بخاری او د رسول الله مبارک منځ کې پنځه واسطه دي چاله به ترجیح ملاويږي وایي دا عالی د درې واسطو ولا مگر کچرته دا پنځه واسطو ولا راویان هغه درې واسطو ولا مضبوط دي نو بیا بچاته ملاويږي ترجیح بیا هغه پنځه دا د ترجیح ولا د ترجیح ولا وجب دا هغه دا چې یو محرم دی بل مبیح دی محرم له ترجیح ملاويږي د ترجیح ولا وجب دا یو مثبت دی بل نافي دی مثبت له ترجیح ملاويږي د ترجیح ولا وجب دا نه کوي چې دا اوفق بالقران دی یا اوفق بالسنه المشهوره دی هغه له ترجیح ملاويږي بل ترجیح سوجرا تعامل د امت حدیث ضعیف ته تعامل د امت ته وسا هغه له ترجیح ملاويږي مالک صاحب سوي بلا اهل مدینه او عمل دې په هغه له ترجیح ملاويږي تعامل د اهل مدینه او هغه له ترجیح ملاويږي بهر کې بعض وجوه د ترجیح مسلمه دي متفق علیه دي ټول په باندې او بعض وجوه د ترجیح د احناف په دي سره موالف په دي سره حنابلة په دي او سره شوافی په دي ویږي نو ان شاء الله دې وخت په کومه هي دا چې کله موږ دې شروع کړه او د استدلال زه له ورسېږو
نو بیا به تاسو ته دا ټول معلوم شي بیا به پوه شئ چې دا خو د وجود د تربیت بلا شي قانون ته ذکر کړل نو زه به دلته کوم یو وجه ورته استعمالوم نو په دې به انشاءالله تاسو پوهېږئ که غیر یو به نه پاتې کېږي ما له به توجه راکوئ نو انشاءالله په دې به پوه شئ مخکې راغله نو حكمه كما مر بالمتصل واذا وقع التعارض بين الخبرين فيرجح العالي على النازل مگر راویان د نازل او سب ترجیح بنازل ته ملاویږي کوئی شی اور پسې د منقطع اوس په ما ته وګورئ چې خبر آسان شي ما ته وګورئ اوس دوه قاطع شو درې نور نصاب یو منقطع دی منقطع هغه ته چې په سره کې انقطاع ارزه کې شي ما خپل شیخ حذف کړی دی دا منقطع شو ما شیخ حذف کړی دی دا منقطع شو میاس کی راوی ورته دی دا منقطع شو اخر کې راوی ورته دی هغه ته منقطع وي یاد اوس اول نه راوی محذوف بالکل اول نه ما خپل شیخ حذف کو یا شیخ او شیخ دواړه مې حذف کړل ما صرف تابعین ذکر کو یا تابعین صحابی مې ذکر کو یا ټول سند به حذف کو او چې اول نه حذف راغلی هغه ته معلق ویل کېږي هغه یادول غواړم سبب ویل کېږي معلق صفات بنرازي تعلیقات د امام بخاری ابرو د اشاره ورته تیر شو تعلیقات د امام بخاری کوئی وجه ان شاء الله نو معلق ستوي ما حذف من مبدا سنده واحد فاكثر وانا غير هذا القرآن كتاب تبقى ما حذف من مبدا سنده واحد فاكثر مبدا ما ولا ثلاثه دې معلق نو برابر خبره ده ما یو استاد حذف کړی برابر خبره ده استاد او استاد مې حذف کړی برابر خبره ده چې ټول مې حذف کړی تابعی پورې تابعی مې سره ذکر کړی یا بر تابعی مې حذف کړه ټول مې حذف کړ او صرف صحابي مې ذکر کړ یا صحابي مې حذف کړ صرف دا چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دې معلق او که حذف په اخر کې راغلی لکه تابعی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعی د رسول پاک سره ملاقات نه شوی دې ته مرسل ویل کېږي او کمیاس کې حذف راغلی منس کې راوینو معتول وته وي او د معتول یو بل تعریف هم دی ادا کې دوه راویان پر لفظي حذف شوی مولانا تاسو باندې یادول غواړم ما سوې دا سند بخاری نه یا تصدیق دا سند بخاری نه یا حذف سند راوی د یو راوی راغلی یا بدی راغلی که حذف د یو راوی پکې نه راغلی بیا بخاری نه یا رسول الله مبارک پر متصل وي یا وجا پر متصل رسول الله مبارک پر او یا هر متصل چې هغه پر متصل وي نو رسول الله مبارک پر متصل وي چې شوایا مستند شو او بشرته هر متن چې هغه پر متصل چې شو متصل شو او موصول شو او په حالت کې راغلی بیا بخاری نه وي یا په حالت اول کې راغلی یا په اخر کې یا په میاس کې حالت اول کې راغلی چې شو معلق حالت په وسط کې راغلی چې شو او د بل تعریف هم ذکر کې چې دوه بیا په پسې حالت کې او په حالت په اخر کې راغلی بیا چې شو مرسل شو او په هر ځای کې حالت راغلی بیا چې شو لکه منقطع شو یا درې بدر باندې سوال وکړه لکه جواب ما مخکې کړی دی چې اقسام د تقسیم واحده ونه جمع کیږي اسم فعل حرف اقسام د کلمې اسم فعل ونه جمع کیږي اسم حرف فعل او حرف ونه جمع کیږي او دا جمع کیږي ولې هم متصل شو مستتر هم منقطع شو هم معلق شو بس کیږي نو ما ویلو چې اقسام د تقسیم واحده کې د تقسیم حقیقي وي بیا نه جمع کیږي او چې د تقسیم کومې ویل کا اضافي وي نو بیا جمع کیږي دا هو صرف او صرف تاسو د صبر لپاره یو اعتباري تقسیم کړی دی چې تاسو ته یادول اسان شي نو دا جمع کیږي پروا نشته المنقطع تعریف لغة من فارغ الى انقطاع دي ضد اختصار اصطلاحا ما لم يتصل سند على اي وجه كان انقطاعه فانا وجه انقطاعه سواء سقط راوي من اول السند مبتدا او وسطه او اخره دا عام مرسل مرضي معلق مرضي معدل مرضي مثال ما رواه عبد الرزاق قال ذكر الثوري ذكر في ثوري ذا ابو اسحاق تو پیارے ثوري انا قبيل زيد بن يسيع على حذيفه مرفوعا ان وليتموها فنزل على فتوصبر ابو بكر فقوي هو قوي امين فقد سقط ساقط من سنه يوم وسط غير شريك له شريك حذف شوی ساقط د ثوري او ابو اسحاق په میانس
ولي لك ثوري لم يسمع الحديث، ثوري لا حديث أبو إسحاق ما ندري ولا يدري، إنما سمع من شريك عن أبي إسحاق. يا دري شو؟ نور أبي بكر شاف بيسك محدود شوية، سفيان الثوري أو لا أبو إسحاق بيسك. لك ثوري سمع بدي حديث أبو إسحاق لنا السابقة إذا منقطع أو بل من يسشي شو تيو توايا مرض ولا مشو منقطع هم شوية ولا لك لم ينرى بهذا الشو ولا شو لو صار حكم يسري راسمة الاختصار لوجهنا الاختصار بيورا بهذا الشو أو خلق أو مال أو رابي مشهور سيقاله رابي خلق معلوم دي مشهور دي توصل مولانا سيقاله يا حجت او د شهرت توجه نو کده قسم ذکر کوم مشهور دي یا عالم نشاط دی وخت طبيعت په برابر نه او وزن خلاصو منډوا یا وقت خو په دې شرط چې محذوف او معلوم شهرتن بین المحدثین او ثقات ما په اختصار درې ورځې سره لګاو نو په اختصار کوم خدا محذوف معلوم دي ثقات یا د شهرت توجه نه پرېدما مشهور دي او ثقات یا دې وخت نشاط کې ما طبيعت برابر درې نو اختصار کو قرآنی مشهور دي خلقو تا ابي لکه دا مثال درکما دویم مولانا حسین احمد مدنی سے فرمایلی دي چې ما ته شیخ الهند فرمایلی دي شیخ الهند او ما ته مولانا قاسم فرمایلی دي هغه ما ته مولانا شاه عبد الغنی فرمایلی دي او ما ته شاه محمد اسحاق په دور نو دا ښکارا خبره چې ما مولانا حسین احمد مدنی سره ملاقات نه شي نو هغه روایت ما ته چا رسولې دي مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نو تاسو ټول ته معلومات ده مولانا عبد الحق صاحب ذکر نه کوم نو تاسو ټول ته سره معلومات او هغه څه دي او مشهور دي خبره تاسو یا دې چې مولانا نصیر الدین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ دا خبره کړې نو مولانا نصیر الدین مرحوم سره په دغه ملاقات کړې شي لیدې مې دې رپورټ ما دې په ماتو تراغلو ما لیدلې دې خدا سے روایت ته حق متمانه نه روایت رنما نه نقل کړي نو دا هغه زمانه کې دوه واسطې دي یو واسطه د مفتي سے رحمت الله علیه هغه شاکر بل واسطه د باباجی دا هغه شاکر نو کومه ما د منزل دوه مرتبه اورېدي نو یا په واسطه څه شي مفتي سے او یا په واسطه سوفي بل بابا نو هغه مشهور دي خلک لکه تاسو ته معلومه دي چې دا د تیر الدین مرتبه سے په زمانه کې یا بعضو یو واسطه هغه بل واسطه هغه نو مشهور دی او ډېر ثقات دي خیر او خلاص دا یو مثال نه دی دا یو مبارک شخصیت دی چې ډېر محدثو دا دوی دوره په کوله د حالات په بل تاسو ته یو سند کې روان دي څنګه د اختصار د وجې نو اختصار وکړو یا د شهرت د وجې نه دا مشهور دی یا عدم نشاطی و خدمات دیگر برابر لدے راکٹ ملاوی جدر اخلاص او معروف بھی مشہور محضوب شورتن بین المحدثین او سقم بھی خبر مقبول و الا او معلوم نہیں کہ دا صوت ہے یا معلوم نہیں خدا پتہ نہیں کہ سقالے کا غیر سقالے دا غیر مقبول آخر پورے بغیر مقبولی کی براوی معلوم شی ولی لو جہل تحال دراوی محضوب نا ما تصب پتہ نہیں کہ دا محضوب صوت ہے پتہ نشته چې څوک دی او یا دا دی که معلوم هم دی نو پتہ نشته چې ثقه دی که غیر ثقه دی نو بس ګوره څومره احتیاط دی احتمال د دې دی چې دا محلوب ثقه وي احتمال د دې دی چې دا محلوب غیر ثقه وي نو زه به وایم چې نه کوم بیا ما مردود دی تر څو چې معلومات دي شي ګوره احتمال د دې دی چې ثقه دی بیا نه کوم دونه بې قیدونه دي معلق تعریف جو بدل اس مقبول تعریف الجدار تعریف الجدار څه ته وایي اذا شق وقطع کې الجدار په میان نشي قطع شي سمي به لقطع اتصال منقطع اصطلاحات معقول بالمبدا اصلاح في واحد فاكثر وله صور ما وكلته منها ان يحذف جميع رسلا بحذف ثم يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا منها ان يحذف كل سند الا الصحابي سير الصحابي يقول عن ابي هريره بس او الا الصحابي والتابعي ما هي عن الحسن البصري عن عائشه يا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد ذهب صاحب المشكاه لك سوق اسمه شفتي وزوايا يوم قسم لا جمهور سند بحذف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لم
टोल में हज़रत को सिर्फ सहाबी में जिक्र का प्रेम कमी हो जाए टोल में हज़रत को और सिर्फ सहाबी और ताबीईन में प्रेम हो टोल के समय से कुल शेख में हज़रत को शेख और शेख में जिक्र को बरसारा पूरे टोल में जिक्र को सुपर उस्ताद बिल्कुल हुक्म में सरे शेख और शेख में बड़ा हज़रत कर और बड़ा में नूर जिक्र करी देखो अफसार हुक्म में सरे बस वो बोला ما حواله ذكر رواه البخاري ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الحديث رواه البخاري में हुए नमा सनद हाजिर करे तो हवाला में बकत किताब वरला बुखारी दा هذا किताब तजदाली मुसन्निफ द सिहत इल्तिजाम करे إذا ما في كتاب يبقى رواية جنود صحيح الصحة المحجز حول مدى ويو يضرب فموجود في المعلقة فلا سي كتاب إذا صحة الكلام مش يقول لك صحيح البخاري إمام بخاري وين إذا ما كتاب كتب صحيح غير صحيح اشترينا فهو مقبول أو كمعلق قوي في جميع من أخلفه ثقات ما حواله ورنقرا وماذا حديث معلق ذكرته او بیا میں بھی کہ سمر ربیان میں حضرت پیٹرو سے قائد تھی نو آیا لا مقبول ذکر ہے بعض علماء لا مقبول ہے تو ہم جنور سے قائد اور بعض علماء وینا مقبول نہیں کوئی یہ کہ زمان پرید بداراوی محسوب سے قائد اور ضرور محدثین پرید بسیقا نہیں وہی قائمان تھا تب پرید سے قائد ہم تو آیا ये सोच ले ये दनूर मुहद्दिसीन पर एकदम से काले हो गए से का तो कोई का टेम में वो रावियान बदल दी ले रावियान इमाम बुखारी पर इन से कई नूर उलमा वो तदईफ हुए तबर रावी मुहद्दिस पर इन से कई बल तदईफ होता है इस मतलब इंशाअल्लाह तास से कायदा उठेमा ये कि बता दे इश्काल नहीं करे तब कायदा तत्कता मखिमा लेकिन मुरावियान के इख्तिलाफ से ऊपर से कभी से غير से ना तत्तर और नसर है तो कायदा के ना फायदे बिल्कुल जुजियात तकियो यौम ला ذکر तो कायदा नहीं छोड़ा कायदा बताता है ये कायदा तौहीमा सिस्टम में बराबर रवानी भी इंशाअल्लाह होला ये राय मजबूर है तसर बस अल्लाह कायदा रहता है इधर तबलदी मजबूर रावी कम खबर होती है कम बानी नजर बताओ तो इंशाअल्लाह दलाइल الحديث داس قواعد التوقيمة يتبع بده يقول كده ولا كده ولا إن شاء الله وطالع علينا في هذا الشيء وما نبغى التوجه ولا كما تبغى أو متوجه كيف وكمعلق معلق ده روايات شو معلق زمان ده تعليق ما كده لو كمعلق جميع من أهل الفروض قاعدون ده مقبول عند البعض أو ما ذكر بصيغة الجزم ما دور له أو يا ما سجل كده ما قال وقال أبو هريرة تبي قال أبو هريرة جزء منه فمن بعض العلماء دام معلومي كذا لما يقين كسنة أبو هريرة پورے وثقات مشتمل جزم على صيغة أو يقال منه يا ذكر نقل عن أبي هريرة نقل عن ابي هريره نقطه لګی دلا ابو هريره پوری کوم سند زمان صيغه تمرید راوړه معلومی کی راځي زمان په خپل یقین نشتا یلکه کوئی کې په خبر تا او ما ذکر به سیریا هغه خبر ما ورمانه پیره لقا هغه خبر ذکر به صيغه الجزم قال ابو هريره یا ذکر ابو هريره دا مقبول له عند البعث كيف سرى لك مقبول له كما عند البعث یا تعلیق المعلم ده یو غلط ده وجنه ما ده وګړه یا ما ده یو غلط ده وجنه او تعلیق او بیا ما سوې ما وی الګا دا فلان کی محدث سند ټول ذکر کړي ویو ذلك بخاری حواله ورکړه بخاری نو ورنکړه دا محدث حواله نو ورکوم چې انتظام د څخه کړي یره کوئی نه فهمه نسوې ما جب अलग कदा हदीस को मुस्नद अहमद की इश्ता दा हदीस को मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की इश्ता आगे सनद मुत्तसिल जिक्र करे नबी अबू सल्लल्लाहु जब आगे किताब गोरमा इधर आखिर अवियात से काट दी है
كما بخاري حواله ورکړه خیر او خلاص راویانو د کتو ضرورت نشته کما مسلم حواله ورکړه خیر او خلاص راویانو د کتو ضرورت نشته دا هغه کې التزام د صحت شوی او په پداسي کتاب نه حواله ورکړه شابه سي یا التزام د صحت نشته په ماقو د افلاطی کې سند مذکور دی ځانګړي دې کله بدلېږي تاسو لکه باندې تاسو ما جون دې سره ته ورو سره ټول نه شم لیکل کولی ته به پیدا کړه د مدرک په مصنف د ابن شیخ به دا به او حدیث سند کې راوي ټول ثقات دي او پتا راځي دا به مکه دا حدیث په مصنف د ابن شیخ کې دی خو یا دې کې وري او راوي کمزور دي دې کې ټول راوي کمزور دي دا حواله نه پوښوي د دې او د غینن د صبر شو شابه وختي من حواله په هغه کتاب ورکړه چې هغه د التزام د صحت شوی او مقبول دی او که اوس په حواله په هغه مصنف ورکړه چې هغه په خپل کتاب کې التزام د صحت نه لیکلی نو بیا هم مګر خلاص کړه دې ګوره وقال د راویان صفات مقبول او قال د راویان غیر صفات بیا مردود او علق المؤلف لغرض اختصار کوما ما قالی غرض توجه کو اختصار کوما صرف قال رسول الله صلی الله علیه وسلم میں وقد نسبه ونسبت مقرر جاتا ذکر السند كله یا رسول سند ذکر کرے اے یا رسول مثلا مصنف د ابن ابي شيبه وای ما سوې مصنف د ابن ابي ودا پشان د متصل نو متصل څه متصل حکم مقبول نه کړیا د متصل حکم یې سوې بیا په ګورا چې راویان د کې مستویل هغه په لونی مبحث ورواچوا پشان د چا جو لکا لګلتان په کما حواله پداسي کتابو په التزام د صحت دی سشو مقبول الله اکبر که حواله په پداسي کتابو په التزام د صحت دا زده دی صحت دې څه کېږي وایا او که حواله په پداسي کتاب ورکړه چې هغه التزام د صحت نشته نو بیا څه کېږي متصل مقبول بنوي مقبول بنوي څه کېږي لکه متصل دا حکم دی متصل وګوره د اغیار صفات وګوره د صفات د صحیح لغیره هغه کې درجه د صفات د حسن لغیره هغه کې شو د صفات د ضعیف هغه کې شو د صفات د شاذ هغه کې شو او متصل شو پر او تعامل دې لګا فرق دی کما ودا صاحب مشکات دا ټول سره لګوا صاحب د مشکات څخه چلته کله حواله بخاری مسلم او کله رواه احمد او کله رواه رزين او کله رواه الطبراني او کله رواه النسائي او کله رواه ابن ماجه نو دا چې کوم پر بیا د تدریم درکې وېما چې د بخاری مسلم نه علاوه په نورې حواله ورکړه نو مقبول به ورته نه سمته متصل استا نو متصل حکم سره راوی صفات والا او بحواله په یو کتاب ورنکړه نو مردود دی لشهر حال وقت ثبت لګي ما تعلیم او راویان به ذکر نه بل نیم خبرې ده کومه قبیله ده تاسو ورته څه خبره نو دا اما خبره د مولانا صاحب وزو پسې موضوع څو تعریف دی مولانا صاحب شابه وکم کا یو دا چې بیان نه راځي حضرت دې هم څه شابه وګوره بیان دا یو حضرت هم موضوع شو منقدم شو منقدم لا اول ندوه هذا شوی دی پر لپسه نو معلق هم شو موضوع شو لا اخر ندوه پر لپسه هذا شوی دی زیات ویا زیات ته یو مرسل شو منقدم شو منقدم شو اسم مفعول معقود هذه قرنة امر عجيل يعجل قال بين شيء مستغرق جليل وهو هكذا كما يعرف طريق المعلوم اذا وقع سخطه اصطلاحا ما سقط من سنده اسناد فصاعدا ويا ذات قبر فرد بس كبر بسينو يا وطن الله نشيب يا يوم وسط سننا مثاله ما رواه الحاكم بسنده عن مالك بلغه مالك حديث رسول ابو هريره قال سوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك اكرامه وكتبته بالمعروف المملوك پتا لا حق جوړه عمر کې جامه په صحیح طریقہ وقال الحاكم هذا معقول عقله
چې حاکم دا موټر ذکر کړی د مالک نه هكذا في المؤطا يلك کوي الا انه قد وصل عنه خارج المؤطا لیکن د مؤطا نه بهر حاکم بیا ذکر کړی دی دا پورا ذکر کړی دی لانه سقط من الاثنان متواليات بين مالك وابو هريره واصل سند هكذا عن مالك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريره سوف حذف شو محمد بن عجلان او لا غفلان عجلان حكم يسري دا اقسام منقطعين لي منقطع حكم شابه उसमें भी क्या حكم منقطع كراوي معلوم شو او ثقاو نو بیا حجت شو او کراوی معلوم شو او غیر ثقاو مردود او کراوی بالکل پت معلوم شو خو پته ماته نه لګي یا راوی معلوم نشو مجهول نو بس حجت بنوي تر څو چې راوی معلوم شوی نه او ثقه نه وي تعریف او مرسل سره ای مرسل سے تعریف کو کیا بتائیں کہ اخر یا پوچھو گا اسم مفعول من ارسل بما اطلق ستوجد تقيدا ذكر جاري يعني ابتدى اخبر السند مقيد نك صحابي بلکہ مطلق ہے راولا مقید نك صحابي ذکر نکا فكأن المرسل مرسل محدث توہی اطلق الاسناد سند مطلق رواه ومقيد لك بيوان معروفات صحابي اصطلاحا ما سقط من اخر اسناده من بعد التابعين قول التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل لا بعد التابعين مرة بعد التابعين حافظ ابن حجر التابعين بس نہیں کنا او تبع التابعين کوئی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتابعين حدث وقوم صحابي ده مرسل مثال ما اخرجه على حديث جوفر يعني الامام مسلم قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجير بن مسنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب الى تابعين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع المزابنه والمزابنه وفيه سبق وسعيد بن المسيب تابعين روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطه بينه उस हुक्म में से मौलाना से दिगर उलमा इख्तिलाफ इमाम अबू हनीफा मालिक और अहमद से वही मशहूर कौल अहमद ताफिर मशहूर अहमद सर लगी बा मालिक सर ने लगी अबू हनीफा सर ने लगी रहमहुल्लाह रहमतन वासिआ और योडल मुहद्दिस की मकबूल मुरसल इमाम से पलिद मकबूल शवा मालिक पलिद मकबूल और अहमद मशहूर कौल दा मकबूल وشرط فقدال المرسل بسيطة چاہے ارسال کرے جگہ سعید بن المسیب ارسال یا حسن بصری ارسال نہ کوئی ارسال نام نے کرے ما کو سند مرسل راوڑو ارسال چا کرے اگر تابعی کی وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اتبع التابعین یا وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کا الثقه ومرجع شوال الكريم استحانه برضه من الثقه حسن البصري الثقه من جمهور الثقه ولك ضعيف وحضوري دبيا سنه وخبر الثقه ضعيف ولا برضه هذا هو كلام مقبول وبشرط ان يكون المرسل ثقه او حجه سنه التابعي ثقه لا ينبغي له ان يقول مناسب نہیں کہ یہ کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اذا سمعوا من الثقه معلومی کی ذات الثقه ولدي او شرط له الشافعي ده عمل دليل على شروط ولا يصح هذا المختصر كما نقول المختصر ده هو طاقت نظري على شروط مبري اب والترمذي كتاب تبعه ها كده شافعي فريد ده مرسل ده قبوليت تفعل اساس شرط ولدي صرف خارج کے اوپر پہ جنا مولانا سے كما خبرت التامان ولده بالسار تطلق ما يهدى كلام الدنو ولده لكن بعض الوقت لما يمشى القرد او اغذ مانا يوم خبر النية ولده اغذ مانا بل شاقرد ولده اغذ مانا نية ولده جاني ولده لكن يوم طالب مثلا جنازر او بیا مازدیگر جمعات قرار ہوتا ہوتا تقرار ہوتا او هغه ویل کنه استاد سمې دې ما ته وره نو هغه تا وته وره سره تکرار دې وته کله انما الاعمال بالنیات او سبا دا شاګرد چې درس کوي نو ادا نه وي چې
لماذا بل مرګري نه اوریدل هغه مرګري مې د استاد نه اوریدل اړارې ما نه پېښه په هغه اړارې ولې ما یاد دا یقین دې دا خبره د استاد چې کوم ځای یقیني دای په ما یاد او چې کوم ځای کې یقیني شکی چیر دا په دې سړي ماته وکړه او چې ته د ما استاد دا کړی دا کنه دا کړی ما به غاړه خلاصه یې ویلو ما دا خپل مرګري نه اوریدل پته نشته چې هغه زما د استاد نه اوریدل نو کنه نه اوریدل چې کوم ځای کې زما یقین دي کنه داري پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې کوم ځای زما یقین دي حواله ورکوم چې لکه ورو حواله مې درکړه ما انتظار وکړه زما چې کوم ځای ما ته سوچ پته چې دا خبره سمه زوده نو زما د صفای مې دا خبره پلان کړې دا د پیغمبر مبارک حدیث دی دا او چې کوم ځای کې ما ته معمولي غوندې وغان چې زه به څه ملکه چې ما په کتاب کې دا مسله لیدلې شامل کتاب وی ګوره شامل کتاب هلته وګوره تمہارا پینا دی په شامل کتاب هلته وګوره نو ګوره چې مرسل سنتاري او دې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا په کوم ځای کې قال رسول الله وایي جلا دې پیغمبر سره څه چې کوم حالت شوی دی دا څه او چې کوم ځای کې شک وي پوره یقین وي نو خپل استاد به ذکر هغه ورور یو څنګه مې اورېدلی فإذا أما المرسل من الصحابي بس بلا او صحابي ارسال کړي صحابي څه کړي ارسال کړي لکه صحابي دا حدیث رسول الله مبارک نه دی اورېدلی دا بل مرګري نه اورېدلی دا بل صحابي نه هغه د رسول الله مبارک نه اورېدلی دا بل اتفاق حجت لیکن اختلاف نشته ځکه صحابي لا يحذف الا صحابيا هغه متابعين نه دی اورېدلی صحابي نه اورېدلی او صحابه كلهم صادق من شيء الصحابي مرسل حجت دی اما المرسل من الصحابي اما اخبر الصحابي خبر ورقي لقول النبي عليه السلام مثلا ولم يسمع مقبل رسول الله ولكن مشابهه يريد كما قلت لان حسب الصحابي لا يضر صحابه كلهم عدول لا نقول عدلنا ما كده بل مدلس مدلس تقول اذا نقيت وانا زي قال بل نور غوي فكر مدلس تقول اذا وجود الثقه خفيف دا چې کوم راوي دې حضرت کړي دا دې باندې هر سړی نه کوي دا بالکل خفيف هر سړی په نه کوي آسان دي اسم مفعول من التدليس اصل تدلس نه تدلس المنطق ويا کې مدلس دې تدلیس کړي ازلم واخفى لکه مدلس دی ما معلق ما ته ویل شي لکه چې ما خپل استاد حذف کړی لیکن دې مرسل نشي ویل مرسل هغه تابعی دی وایي په مدلس ما ته نشي ویل تدلیس هغه څوک هغه راوی دی چې هغه دا کار کوي ما ونه دی ورپسې شاه مدلس أظلم وأخفى أمره اصطلاحا ما كان وجود الصدق في إسناده خفيا التدليس قسم خذ ببيش إن شاء الله ما تقول على مدرسة ما تقول يو تاتي grande manas أو تات بار بدل में ذكر هذه يو تدليس الإسناد يو تدليس السناد وين ما تقول له مدرس تما يو شيخ تما استاد لیکن دا کوم روایت کې د تاسو ته دا مې دا نه دی دا مې دا شیخ نه په واسطه ورېدل یعنی خپل شیخ مې ما ته ډېر حدیث اورېدل او دا یو روایت مې درې په خپل نه دی اورېدل دا مې د چا په واسطه اورېدل دا بل استاد نو دا استاد حضرت او دا شیخ ذکر دو استاد حضرت او دا ذکر کما او دا ذکر بدرم چې احتمال د سماع لري احتمال لکه ز علم بدرم
لفظ جاء عن احتمال تديفتا بالذات مورد عن احتمال تديفتا بالواسطة مورد وقول وجود صيغة خفيف فتلك الصيغة هذا كل معلوم ما تعتمي مثلا شيء ما مولانا عبد الحق سيدنا نقل عن عبد الحق أقول رحمه الله إنه وصلت ذات الصفة التي جديدة بالموصاص وليه ما تجد حديث نقل ليه وإذا كان حديث تتوسع ما دائما بالذات ندير بدل بالقوم بالواسطة وليه واسطة من الدنيا لكن ذات القدر نفسه أنا كذا تقول ما واسطة هذا كله ولا نشتا وهي خدانا لكن مختلف يا لكن ما ليه حديث وليه نتبع لهم وليه ما واسطة هذا كله تدرك مدني حكم نصر روان للتقى يوم خبر كما يتحدثني الشيخ عبد الله يا سمعت يا كاذب شو ما تأوريد لنا يحدثني منه ما تأوريد لنا أو سمعته منه يا سجى شو ما كاذب شو زبداس لفظ رون تياغا مهم السماع عن براوة تبراوة عن براوة ديك طريق اسم الفاظ لتدرو هذا تبع وانا عبد الحق بن مالك حديث الأوريد لي يوم الاثنين يورد أو أغارة نصوصه لو قداس منه يذكر عن عبد الحق سمعنا منه يذكر فتولى من قدير إذا اسمه مسلط مدلس شبه لك الثقة واضحة يذكر عن عبد الحق منه يروى عن عبد الحق منه يذكر يروى عن عبد الحق استنتج وجود صفة خفينة بلکہ سے چیز ولکا ظاہر نمنقطع شو ومدلس ورطا تشبه او قدامه کی سمیتو عن عبد الحق نبیا کاذب شو او کعن لفظ میں احتمال تدیر لی کہ بالذات میں ورد لے احتمال تدیر لی کہ بالواسطہ میں ورد لے عن بابینو تو پیش ہے ما يرويه الراوي ما أرى خبر لي أو الطبق بجمال مراد خبر لي جنا تلقيه للراوي ما فرسك عمن دعا شيخنا لقيه إذا ملاقات شيخ تركله تكذين قلبون مولانا عبد الحق سيدنا دما ملاقات وكسر شبله ولم يسمع منه تلك الرواية أو ما دل رواية خاص رواية الذي أريد له وعلى سبيل الآغ يرويه سر لقاه يرويه سنخان على سبيل لم يسمع سنونا لك يرويه يتقل كده رواية ترابي أمن لقيه وفدا سطريقين قلبك وهم بذلك أنه إذا رأي سمع أو إذا رواية من هدى من لقيهنا سلفظ بإقوانا سيبا عن لفظ بسوما أو كعن ونبي سمعتم ويسجم كاذب او يذكروا او يروى وي بیا مدلس نشو بیا مختارش جو کہ ساقط ربی معلوم دے ما يروى به بیا مدلس نشو يعني ان يروي الراوي ما فرض کا جو شیخنا شیخ عبد الحق لقيه کی راوی اثر ملاقات کرے وسمع منه عدة حديث ما جرى حديث وريدي لكن الحديث الذي دلسه لكن الحديث الذي راوي عليه لم تدلس كره لم يسمع منه ولا وريدي انما سمعه منه بواسطه شيء اخر فيدخل ذات راوي له شيخ او نقل كده هو دي خبر عنه هذا الشيخ فلا تلفظ معتمد السماع قال لوي عن قوي اولي وهم كي اجيب الجات انه سمعه منه لبوهم كده أجمع كده مني أو إذا وهم تحت أجمع لكن لا يصرح بأنه سمعه منهم لا تصريف لا منك أو إذا لا سمعه اللي سمعت بها حدثني لو كاذب شو أو قدروا يذكر يا يقال يا مسكين يا ملاصقة خفيفة شو كان يا معلوم شو يا مدلس بورتنا يا منقطع شو مثاله ما أخرجه الحاكم ما خبر الحاكم رواه بسند إلى علي بن خجرمة قال علي بن خجرم سوي قال لا ابن عيينة
ابن عيينة سفيان ابن عيينة عن الزهري ورثة وهو دي ابن عيينة لقيه ملاقي شبه الزهري سره ابن عيينة ملاقي جاسر الزهري سره ولم يسمعه منه سمعتنا ذكر كما قيل لابن عيينة هل سمعته من الزهري آيات حديث كان كده الزهري ولدره فقال لا سمعتنا ذكر زوري توريدري لدرجة ولدره لكن نقلهم وأصل سند هكذا ابن عيينة قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري سورة بيرفق حذف شدوى يا عبد الرزاق أو المعمر فأسقط ابن عيينة دورة بيرفق عبد الرزاق أو معمر أو إسناد الزهري تبدا سلفظ چې وهم پیدا کوي د سماع د ابن عيينة منه د زهرينا عن لفظ منه عن لفظ منه احتمال دلیل چې په ذات په ورېدل احتمال دلیل چې په واسطه مې ورېدل کوئی شی په حکم څه مکروه چې قوي ولی د صاحب تراوی او صفات نه معلوم چې هغه ثقه او غیر ثقه او اکثر د علما دا کوي اکثر بعض علما دا کوي چې ما استاد کمزور دي ما نه منل کتاب ته پته ولګي چې ګورما مولانا ابو حفص ابن اورید او په طرف باندې سوال وکړي چې دا روایت دا نه اورید نه نو دا پتا ته درو نه اورید تاسو راځي چې عارف په احتمال د بلدات منري او د بالواسطه دا اوس مردود شوخه تدلیس الاسناد سندري لیکيږي شابه وای خدایا تاسو ته طالبان یا تدلیس الاسناد سندري چې یو معاصر شیخنا یو روایت نقل کوم خدای سندري اوریدلې او په کوم لفظ سره نقل عن یعنی تاسو لفظ چې وهم د سما لري ولی کدا چې لفظ مې راوړل چې وهم د سما پکې ني تصریح وکي یو ښکارو یو قالو نو بیا څه د تنبیه شو بیا مدلس نشو او کجرته سمعتو مې وي بیا کاذب شو حکم یې چې مولانا صاحب حکم دا چې تدریس الشيوخ څه شی دی ما دا بل شیخ حذف کړی نه دی ذکر کړی دی ولغه مشهور چې کوم سره مشهور دی هغه ولا ذکر خپل مشهور دی ما ولا کونیه ذکر خپل کونیه مشهور دی ما ولا نوم ذکر بغیر مشهور لقب غیر مشهور کونیه باندې مې ذکر کا تاسو په کې په حکم یې سره اما کې په نسبت خپل کم دی ولی لکه انت الشيخ على الفعل ولتكي لكن بیا موجود دی ولی ما ته تسړیو قای چې په کوم نوم دی پیژندل کېږي دې په کتاب کې وګورئ دې کې انده ان يروي الراوي عن شيخ حديثا سمعه من مدد وريدني ولكن ذكر نكي اسم معروف الشيخ بلکې تعبیر دی چې په یو اسم دا غیر معروف یا په کلیه سره تعبیر یا په لقب څو کې ونه پیژني دا نه په ذکر کوم چې څو کې ونه پیژني مثال قول ابو بكر بن مجاهد قال حدثنا عبد الله ابن ابي عبد الله عبد الله ابن ابي وصفدي نوم صوتي نه پیژني دا نوم سره يريد اراده للمجاهد ابو بكر ابن مجاهد دچا دا ابو بكر ابن ابي داود سجستاني ناسته چې کوم ابو داود به د زوی نه نقل کوما نو کدا مې ویلې وي چې ابو بکر ابن ابي داود سجستاني بیا خلکو پیژنده نو مې په کلیه مشهور نو مې نوم ذکر کړی عبد الله د ابو بکر صدیق رضی الله عنه نوم درځي لګوله ورته ویلو لګوله ورته ویلو نو زم عن عبد الله عن عبد الله عبد الله عن عبد الله عبد الله سوق نقول التوصي مع ابي بكر كل الدنيا هذا بيه بقى كل الدنيا فيه
बता देखो मैं नूम जिक्र भी कौन मेरे सारे में या से ऊपर मिसाल कर रहा हूँ अबू हुरैरा मशहूर है और कमाल के नाम अब्दुर्रहमान इब्न सख्र अब्दुर्रहमान इब्न सख्र तो बोले भेजे अब्दुर्रहमान इब्न सख्र हज़रत अबू हुरैरा अगर के इख्तिलाफ पाकिस्तान को लेकिन ना मशहूर दार के अब्दुर्रहमान इन्होंने तो कमाल के अब्दुर्रहमान अना के बेचारा अब्दुर्रहमान इब्न सख्र Lalu pergi, tentang cara baru kemana? Tak dia baru tu kita sari suku lebih dia. Ambil biar negara makilah. Hukum yang saya faham tidak terlalu tidak disebutkan. Bagaimana asal syekha, lagi akhbar Islam bukan malu pada negara. Ayuh khabar ada, kerja malu sudah syekha. Agar saya atau sekau jadi tidak berjaya. और मालूम जो कि ज़रीफ थे नबियात को मरदूद शो और बिल्कुल पता न लगे जो सोचे क्या मरदूद थे तदरीस और तस्फिया मरदूद तोरे खतरनाक थे तमायो हदीस तेरे यो शेख नौरे दे बस है ओके अगर शेख ज़रीफ नौरे दे अगर ज़रीफ क्या रस्ता नौरे दे तमाम शेख से अगर ज़रीफ नौरे दे ضعيف क्या लोग इधर सेकना बता ضعيف के दरमियान न जुड़ा था और सेका से मान मिलाओ वो बोले सेका के सेका से मिलाओ जमाना में वही सेका के सेका से मिलाओ तो जितना और सेका तेरे जमाना बसी तो जमाना ये वही अभी आप उससे काफी नहीं क्या कारण है जिसको कहते बोलता वाले खुदा देश से तौला सेका जमाना ये वाला इस्तेमाल करी के बेजात बहते हुए दली احتمال لري چې بل واسطه به ته ورېدلې نو دا ډېر خطرناک دی ولې روایت ضعیف او ما ته راځي کو دوسه کار نه وځي کله یو څه ضعیف نه صحیح دا ډېر شر نقصان دی ما يسقط فيه الراوي شيخ شيخه لاجل الضعف شرحه ان يروي الراوي حديثا عن ثقته او درس غير تنقيل الضعيف وهو أغا ضعيف بين الغالبين الثقة يصاحب كراوي ضعيف بين الثقتين وأقرض سند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني ولا تلفظ محتمل السماع وأبد في سند بين الثقات مثال ما رواه ابن أبي حاتم وكتاب العلاج إلى أنهم كتاب جملة رواية بقية سوي عن بقية قال حدثني أبو وهب الأسدي قال حدثنا نافع عن ابن عمر قال لا تحملوا الإسلام امرئ بالمسلم إسرائيل الإسلام صفات مكوي حتى تعرفوا عقدة رأيه ترتوك الدار لا رأي عقدني في جنة أغام معلوم كرني إلى رأي سلا لدى صوت أو فكر سلا خير دا حديث تاخذ راشي إن شاء الله فترمذي كرامان أصل الحديث هكذا روى أبو وهب هو الثقة ذكر عن إسحاق بن أبي فروة ضعيف عن نافع ثقة عن ابن عمر نساقط بقية سندنا إسحاق ابن أبي فروة ضعيف بيجي أغيث ذلك وروى عن ثقة أبو وهب عن ثقة وهو نافع حكمه وشر أقسام التدليس لك ساقطك بذلك الراوي ضعيفا أو كبر بسند ضعيف صحيح لأجل إسقاط الراوي الضعيف واليوم خبر لم تقل دا فأغا صورت کی إذا بقية أو دا نافع منافضمانه بيويد والي دا بقية ألا أو دا نافع دمانه بسي أو دا زمانه يوان نوع نبياخو هذا دا شيء وراء بكي محدود دا شرط بكي موجود فائدة بس لگنان بگوا چوٹکی و ترمیزی کے رضی او آگے کے دول شارحین بلخوات لی علماء پر گزان رضی اغادانی مولانا سے مگر تکیرا اجرام بلا شفے بچے امام ترمیزی بار تداول کہ هذا حديث مرسل هذا حديث
دا شارحین ټول یو کټي وي او هغه مرسل دي هغه منقطع الناس کې راوي محدود مرسل باقي دي باقي کې حدث دی وی هذا حديث مرسل یو دینا بار بار وایي نو د شارحین په کې دا سوال پیږي چې دا مرسل نه دی مرسل باقي دي چې اخر کې حدث راغلي دي کې هم یې راغلي نو ټول شارحین جواب کوي دا مرسل په معنا منقطع ده شارحین جواب کوي چې مرسل په معنا څه ده منقطع نه دا مرسل دا منقطع په معنا سره نه دی وایي دا مرسل و تعریف دی وکړه دا مرسل څو تعریف دی و تعریف دی دا مقدمه د ابن الصلاح حواله کومه تلاندې لیکل ده او حافظ ابن حجر عسقلاني و ابن الصلاح د پاسه لیکل کړي دا غیر حواله کوم درته ما دا وکړه اوس مرسل دوه قسمه دي ما دا ورونه یا جو مرسل جلی دي جو مرسل خفی دي تو قسمه یو مرسل جلی دي یو مرسل اجماع وقتی تعریف کړی دی هغه مرسل جلی دی په حالت باخر کې راځي مرسل جلی یو مرسل خفی وي هغه دا یو معاصر د معاصر نه نقل کوي او ملاقات وسره نشي معاصر د معاصر نه نقل کوي ملاقات وسره نشي معاصر د معاصر نه نقل کوي ملاقات وسره نشي لکه زما یو کس چې هغه زما معاصر دی زما زمانه کې وو او زما او دا په میاس کې ملاقات نه لشي معاصر د معاصر نه نقل کوي ملاقات ارزه کې وي ملاقات نه چې تاسو ویلي کې مرسل خفي مجدا امام ترمذی وایي چې دا مرسل دی نو هغه مرسل جلی نه اخلي چې هغه په حالت راغلي دا یو مرسل اخلي خفي اذا چې کوم راوي محدود ته چا نقل کوي د دو د هغه زمانه یو د ملاقات نه لشي چې ملاقات نه لشي حدیث دې کوم نه اوري او د مرسل خفي او د مدلس په منځ کې څه فرق دی بس مرسل خفي د مدلس باندې څه فرق دی خبر اسانه شو مدلس چې ذکر تدریس کو نو د هغه معاصر نه کوم چې ملاقات جو سره شوی دی بلکې بعض احادیث به اوریدلې دي مدغه به نه اوریدل او مرسل خفي بسي د هغه معاصر نه نقل کوم چې د ملاقات وسره نه شوی فإذا الفرق بين المدلس والمرسل الخفي وأن المرسل الخفي رواية دراويل معاصر والذي أرى معاصر لم يعرف لقاؤه معه في ملاقات ذا قصر معلوم لديه ملاقات معلوم لديه وخلاف المدلس كما هو قصدك مراد الحق سے من زمان ملاقاتنا نقل میں تکرید خدا روایت کرنے دا یاد شي لکه مختلفه په څه وایي چې دا سه معاصر نه نقل کوم په ملاقات نه شي ګور ضعیف شو دا باندې په ورغواله او مرسل جلی هغه چې اخر کې حالت راځي او دا مدلس څه وایي کا بسې نقل کوم د هغه معاصر نه ملاقات سره شوی دی آسان ان شاء الله مخکې خبر واحد من حيث صيغ الأداء تأسان جدا وكذا كذا سبب خبر واحد من حيث صيغ الأداء على ثلاثة أقسام وهي كالتالي المعنعن تعريف لغة من عنعنة بمعنى قال عن لغوي معنى أو اصطلاحا ما يقال بسند عن فلان عن فلان إذا عن التركيب غير عنوي لك قول الذي حدثنا فلان وفيك حدثنا شو يقول عن فلان عن فلان عن لا سلا حكم شريك لو إلى منقطع ولي ذكر عنك احتمال دليل بالذات او بالواسطه حتى يتبين اتصال لكن صحيح ذلك اذا متصل وكان متصل يثابت بلقاء دراوي ترى كل شيء لقاء دراوي كل شيء صار مرسل خفيف ويجي مع براءته عن التدريس كم يوم توسط مدلس دراوي مدلس من ولې دا مدلس خو دا هغه ځان نقل کوي چې ملاقات یې وسره شوی دی او دا روایت یې نه نو سوچ تاسو په معنعن کې اشاره
وكم إذا ملاقات دراوي بلا خپل شیخ سره شوی نمبر 1 دویم سر راوی بلا تدریس نسوی لگا بری گئی نو زمان اوس بدا په ترمذی کې دومره کړه تراوی چې روزانه نه په دوه باندې راځي دا بهما اذا عن المدلس غير مقبول عن جاده مدلس لا او قانون دا شجع عن المدلس غير مقبول لا ولا عن صريح مدلس او عن يولده چې صريح مدلس او عن يولده احتمال لري اذا بدل كل شيخ ندا روایت دی اوریدلې او لفظ داسې عن راوړلې دا وهم د سما پیدا نو قانون سره وته یاد کا یا عن مدلس غیر مقبول ده سبوي عن مدلس او كلامي مدلس نبي سقراوي مدلس ده نبي عن مقبوله يا عن مقبوله دكتور بسيشا المؤنن تعريف سر من اننا قال أن جوي اصطلاحا ما يقال في سنده حدثنا فلان أن فلان قال حكم ما مر في المعنى مثال واضح أن الذي أشكا سوكوي منقطعين أن في احتمال ذلك أنه قال إذا ذاك يريد في الواسطة لكن راجع دا إذا أغشى مقبول إذا تدخل شيء سر ملاقات شوي أو غير مسوي بريد تدريس والمسلسل لغة من سلسلة اتصل الشيء بالشيء لأنه سمي به لشبهه سلسلة الحديث زنجير لوصبه من جهة الاتصال لوصبه زنجير يبتر متصل به أو تماثل بين الأطراف فكي لك زنجير أولنا آخر قربانا متصل به يوشان أنا كريت بلتر برابر تقرأني تعريف ذات القرآن اصطلاحا ما تطاعب فيه رجال الإسلام نبي السلام عند روايته على حالة واحدة أو صفة واحدة ولا كويجي ليه اسم المسلسل قولا أن يستعمل في سنده جميع الرواة إذا أتى قولا واحدا دون يوم قول ذكر كي سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت فلان قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فبيغمبر الإسلام قل نور رجال وياو حال دون سوي سمعته يا نور قال يا نور أخبرني مثال لسري قول الرابي أخبرني فلان قال أخبرني فلان قال أخبرني فلان والمسلسل في علم كل رابيان يوفي مخصوصة عند الأداء ماذا الوقت مسلسل في أفضليات حضرت ابو هريرة وي رسول الله مبارك ما تدا حديث من مالا سيني تابعي وي ابو هريرة حديث ما تدا من مالا سيني داغه شاګرد وي جماعت تابعین د زمانه اسینه وي دا مسلسل به افضلیت خلاص وي بعد یو خدای ته توقع او زه به فکرې مولانا صاحب زموږ د حدیث بیانو هغه د تفاهم زور صحابه استاد درې حدا پورې امام بخاری دا بیانو او خندل امام بخاری د ماشیه بیانو او خندل هغه د ماشیه بیانو او خندل هغه صحابي د بیانو او خندل صحابي شاګردانو ته وي ولې مې خندل بشيخ وتوال برسول الله مبارك الى حديث بیانو او خندل ده مسلسل بالذهن والدولة مخدومة في احتياط كي هذا تصفح غير محدثين ولا أخباري كذا ديك إشارة تري إذا حديث مبيات دي ورسول الله مبارك إذا دي حديث ووقت كم عمل كل أمبيات رسول الله مبارك إذا دي حديث ووقت كم عمل كل أقل جاء عمل حديث المطالب منه حديث المطالب منه وأنا عمل ذلك سشيشو شبسي أن يفعل جميع الرواة فعلا مخصوصا عند الأداء كحديث أبو هريرة شبك بيدينا ولو كان فلا زمان أبو القاسم صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الأرض يوم السبت قال بشبك أبو هريرة لا تسامع عند الأداء قال هرب بشبك عند الأداء بيد تلميذه وصار مشهورا بالمسلسل المسلسل صفتان في طول رابط ويوصفني لكن فقهاء طول دمشقياني طول مكياني طول مدني مثلا حكم سري
sifatnya. Sifatnya sendiri dan ini Allah berfirman, sifatnya sendiri kok Allah berfirman, bas berkumpulan. Asal ya,